السلام علیکم ملګرو د دوبۍ نه پاکستانیان ډیپورټ کیږي د دوبۍ نه د پاکستانیانو حواله سره څه خبرونه نه دي روان په غټ غټ پوسټونو باندې مسلط لس کاله 15 کاله چې په دوبۍ کې مسافري کړې ده هغه هم د دوبۍ نه ډیپورټ کړل شو اوس دې حواله سره مختلف قسم خبرونه راځي څوک پکې نمونه کوي چې دا نمونه رچاوي صرف هغه ډیپورټ کوي څوک پکې وایي چې چا د جنگ دوران سه ویډیوز جوړ کړي او په سوشل میډیا یې ورچولې دي یا چا کمنټس کړي دي ایون هغه هم د دوبۍ نه ډیپورټ کیږي څه خبره پکې دا هم راځي چې دوبۍ انټي مسلم یو سړی چې کوم دی یو غیر ملکی یعنی د اسرائیل نه تعلق لرونکي یا د انډیا نه تعلق لرونکي هغه دوبۍ چارج هغه ورکړی د مسافرو او هغه اوس د مسلمانانو خلاف یو ګرینډ اپریشن کوي داسې قسم خبرونه هم راځي خیر په دې ویډیو کې موږ ډیټیل سره خبره کوو ټول نه پهله خو دعا کوئ چې الله پاک د مسافرو ته خیر کړي ځکه دغه دوبۍ او سعودي واحد دوه داسې ملکونه دي چې د کې ډېر کثیر مقدار کې پاکستانیان او سپیشلی پښتانه موجود دي چې دغه ځینه دغه پښتانه رزق ګټي د خپل بچو د پاره د خپل کورنۍ د پاره په پاکستان کې جاب زالډي تاسو له معلومه ده جابونه دلته نشته ګرانی څومره ډیره ده او بیا چې دغه مسافر ډیپورټ کړل شي وطن ته ډیپورټ مطلب دا چې بیخي روشړي مطلب چې بس د دوبۍ دروازې ولا بند کیږي بس نن نه پس په دوبۍ ته نه راځي د له ډیپورټ ویل کیږي نو دا یو ښه ساين نه دی یو ښه خبر نه دی خیر دا کم نمونه چې د لزا خلمه څه خلک دا نمونه یادې چې رچا نوم علي وي یا حسن یا حسین یا حسنین یا ایون عباس نوم والا هم خلک لکه دې کې داسې ریالټي نشته دی اوس هم داسې خلک دي چې دغه په نوم کې حسن راځي یا حسین راځي هي اوس هم په دوبۍ کې پراته دي او څه داسې کسان دي چې ډیپورټ کړي چې دغه نوم کې نه حسن راځي نه حسین راځي نه پکې علي راځي نه پکې عباس راځي او هغه یې ډیپورټ کړي دي جی ابل ورځ تقریبا 46 پاکستانیان ډیپورټ کړل شو پرون تقریبا داسې پاکستانیان لکه په کثیر مقدار کې دا 46 مدلیات دا په خوغو پوسټونو باندې په ایرپورټ کې د پاکستان یو ملازم و چې په خپ پوسټ باندې او چې زه د ایرپورټ نه اوچت کما مال ایرپورټ نه بوتل لما د ماټول کاغذات ضبط کړل 10 ورځې را باندې په पुलिस खाना के په जेल کې هم تیرې کې 10 ورځې پس ز خپل کمرې پورې پرې نه خم چې ز کپڑے بدلې کم یا زما چې کمره کې کم نسیسری ضروری سامان د چې غره اوچت کم د ډیوټای نه جیل ته او د جیل نه ډایرکټ ایرپورټ ته او 50 کې راکینولم را ډیپورټ کم نو څه پته نه لګي چې په کم پالیسي باندې د دوبۍ حکومت د پاکستانیان د مسلمانان را ډیپورټ کوي د دې شاله سغټ ریزن تر اوسه نه دی معلومه سنو مسافر په خپل نوم باندې چا په کې لینو می د چا حسن غو یریږي نه چې د یاري څه خبره نشته دی خو پته نه لګي چې په کم پالیسي باندې د پاکستانیان ډیپورټ کوي ډېر غټ غټ عہدو والا لکه داسې کسان پکې چې الته ډرایوینګ سکولونو کې کار کوي ډرایوینګ انسټرکټر وي لکه څوک وی عام غریب سړی ویل ته ډرایوري کوي سویل ته چې نور له ډرایوري کوي سویل ته استادان ویجی په غټ غټ پوسټونو باندې منیجران انجینیرز حضرات چې کوم دی هغه ډیپورټ کړي دي جی قابل خلک ډیپورټ کړي دي نو بیا را مزدوران غي لسه شي نو الله پاک ته پکې خیر واچي خو تر اوسه پورې لا کلیر ان کټ خبره نه دراغله چې په کم پالیسي باندې د دوبۍ حکومت پاکستانیان ډیپورټ کوي آیا د دوبۍ او د پاکستان چې کم تعلق لک خراب شوی دی دا غي وجه ده او کسه وجه ده کچري دغه وجه نو بیا پاکستان حکومت له پکار دي چې دوبۍ حکومت له ریکويست کی تعلق ور سره بهتر کی ځکه چې کچری تاسو په ګوګل باندې سرچ کړئ چې څومره ریمیټنس د دوبۍ نه پاکستان ته د میاشتې راځي نو تاسو به حیران شئ چې هغه میلیونز اف روپیز دی چې عربونو روپۍ د میاشتې د دوبۍ نه پاکستان ته ریمیټنس راځي نو دا څوک را لېږي دا هم دغه مسافر را لېږي نو الله پاک ته پکې خیر واچوي خو په دې ویډیو کې د اهم اپډیټ شو د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام